السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم، دغه یو سوال لکه تاسو راته حل کړه. دا تصمیم د څنګه که تاسو راته حل کړئ، تاسو ډېره مهرباني خاصه تفصیل سره موږ ته لږ حل کړئ. الله به جزای خیر درکړي. السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دوست د دې ترکه څومره پاتې چې د لزه تقسیم کما. السلام علیکم ورحمۃ الله. مفتی صاحب مبارک. ترکه چې کوم نه پرېخه د ځان پسې 15 جری بزمکه ده، 15 جری بزمکه. او مفتی صاحب مبارک د هر جری بزمکه قیمت چې کوم دی 80,000 روپے دی جی. 80,000 روپے دا جی اطرافو کې دی کنه جی. 80,000 روپے. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حق د کاروان ټولو دوستانو ته ډېر ډېر سلامونه. د یو ورور تپوس کړی دی، یو انسان وفات شوی دی، نظر علي صاحب وفات شوی دی. د هغه نه په وارثانو کې 3 رونه پاتې دي، یو ته لور پاتې ده، یو ته خزه پاتې ده. ترکه 15 جری بزمکه ده. نو 15 جری بزمکه نه کله چې دا منګه مرلې ته جوړول نو د 300 مرلې جوړ شوي. بیا دوی وضاحت کړی دی چې د هر یو جریب چې دی 80,000 روپۍ قیمت دی، نو د 4 لک روپۍ بیا جوړیږي. نو که موږ ول دوانه تقسیم کړی دي، هم ول ځمکه تقسیم کړی ده او هم که پیسو ته اړه او که ځمکه ته اړه، هغه د دوی خوخه ده. نو لور چې دا یو ده، نو د لور د پاره دوه حالات دي. لبنات الصلب فاحوال الثلاث. د بنات صلبه د پاره 3 احوال دي. النصف للواحده نسب چې کله دا یو وي نو بیا ورته نسب ملاويږي. نو 1/2 12/24 موږ مسله د 24 نه جوړو. هر یو مسله نو زمونږه نور قواعد ته پکې ضرورت نه راځي، تداخل ته د باین او داسې نور توافق ته نو اسانه ده. نو 1/2 12/24 نو ضرب هم چې ترکی سره ورکړه 400 مرلو سره، نو 200 مرلې د دې جنې راوتی. او که پیسو سره ضرب کو نو 1/2 مساوي د 12/24 ضرب 4 लाख نو 2 لک روپۍ راوتلې. دلیل ذکر شو. دویم نمبر زنانه خزه پاتې ده، نو سومون د رسیږي. د دوه حالات دي. منګورو چې د سومون د قربا نو دلته سومون رسیږي. ولی للزوجات فحالتان، د زوجاتو د بار دوه حالات دي. السمن مع الولد او ولد الابن وان سفلا. سومون به ورته ملاویږي چې د مړي نور سره اولاد پاتې وي یا وصي کړ وسیلاندې پورې. نو دلته د میت لور موجود ده، نظر علي صاحب لور موجود ده، نو سومون خزه ته ملاویږي 1/8 مساوي ده 3/24 سره. نو ضرب 400 مرلو سره چې ورکړه نو 50 مرلې د درا ورسېدي. پیسې سونه جوړیږي دي 50 مرلو نو 50,000 روپۍ جوړیږي. باقی ترکه دا درونو شولا چې دوی اسبه وګرځیدل. اسبات دی اسبه بنفسه سلور کسان دي. اسبه بنفسه 4 اصناف: جزء المیت واصله وجزء ابيه وجزء جده. دلته دا دریم قسم کې دوی دي چې دا جزء ابيه د میت د پلار جز د دارونه. نو منګه مسله 24 نه جوړو نو 15 ته لاړې نو پاتې شو منګ سره. نو 9/24/3 ضرب 1 او ضرب 400 چې منګ ورکو نو 50 مرلې د یو ورو وروتي. 50 دبل 50 دبل پیسې سوره رسیږي 50,000. اوس واپس چې منګه دینه 300 مرلې جوړو یا 3 لک روپۍ جوړو نو اسانه ده. 50 مرلې د یو ورور 50 دبل 50 دبل 50 د خځې نو 200 مرلې د دې شو او 200 مرلې لور ته رسیدلې وینو. دا 300 مرلې شو. دا چې واپس تاسو تقسیم کړئ نو دا پاسې باندې نو دا به واپس په دغه تر ورسیږي. دنه به 15 جری بزمکه جوړ شي. که پیسې تقسیموي نو 2 لک روپۍ د لور رسیدي، 50,000 روپۍ د خځې ورسیدي، 50,000 د یو ورور 50 دبل 50,000 دبل. نو دا چې واپس را جمع کوي هم د دنه 4 लाख روپۍ جوړیږي. نو کوشش کوئ کوم مرګرو ته سم مسله د میراث متعلق بالکل سوال کوئ. ان شاء الله موږ به کوشش کوو تاسو ته به جواب درکو. او سوال کوشش کوئ وایس میسج کې کوئ، وضاحت کوئ. بعض خلک وایي را مور پاتې ده، نو د چا مور ده؟ د میت مور ده که د الکانو مور ده؟ نو دغه لږ وضاحت کوئ چې بیا په سوال کې ځکه که چېرته د میت مور پاتې وي او دلته تاسو دا د الکانو مور حساب کوئ نو بیا دې کې د ترکې ټول نظام ګډوډیږي او بیا به تقسیم غلط راشي. نو دغه کې لږه مهرباني کوئ. او بل دا درسونه مخکې شیر کوئ چې نور مسلمانانو ته هم پته ولګي او نور مسلمانان هم د دنه استفاده وکړي.